حقیقت څه دی؟ دا تاسو د غم دا خبر ټولو کتلی چې کوهستان کې د یو کور نه 15 رونه په دغه ګټه ولاړ 4-15 غنټې او چپې راغلی او جناب ټولې ځان سره چوت کړه. معاشرې له ډېر لوی غم یو درد واس کو خاص کر هغه علاقې او کور والا الله دې داسې غم نه ټولو ساتي. حقیقت څه دی؟ حقیقت آیا دوی لرګي نیول کو نه؟ دا راغلی په دې توپان کې په دغه ګټه ولاړ دوی لرګي نیول کو صحیح حساب کتاب دی. مین خبره څه ده؟ نو حقیقت نم خبروم ښه د هغې ځای خاص خلکو خاص ځان ته څه وایي هغه کسانو ما سره رابطې وکړې ټولې خبرې اترې راته وکړې نو فیصله زه په تاسو پرېږدم. ښه څوک وایي جناب دوی چپې ته ولاړو دغې ګټې ته خېتلي چې چپه به راشي او سبو کې په چپې سره به غټ غټ لرګي راوړې مونږ به یې والو او زو به ایستا. نو ټول نه مخکې خو جناب دا خبره غلطه ده. صحیح ده؟ دا دي ډریوران تاسو دې سیټ ته دا ګاډي نه دا ګاډي ولاړ دي خیال هم کړی دا ګاډي غالبا ډاټسن یو دا سور دی بل څه زیړ شان دی ډاټسن دی. دوی چې کله راغلي دي دا روډ دی دغلته روډ شانته دی داسې دوی چې داخل شوي دي داسې. نو جناب چاته څه پته وه چې دا به एकदम به دا سیسټم دومره سیوا کېږي او عام بارانونه کېږي چاته پته سي چې دا به دومره سیلاب راشي. نو ګاډي دغه ځای کې دوی داسې ګیر شوي دا ګاډي ولاړ هم دي. نو دوی راځي د ګټې ته بره خېجو چاته اوازونه کو چې څوک شته او کو نشته چې راشي زموږ سره منډه تړلی ووایي ګاډي خو ولاړ دي او یاره د چا د خپل مال نه زړه کېږي تاسو راته ووایه یاره دا ګټې وټې چې اسباب وي تا ته پته ده چې بهی دا ما نه غر کېږي نو زه به غټ ځایونو ته خېجم نه. نو دوی راله په دې ګټه باندې ودرېدل او داسې اوازونه یې کول چونکې چې بهی راشي څوکي منډه تړلی و خوا دې خوا وکړو که نه. نو دا ټولې خبرې اترې پیل شوي دي یو قسم نه. صحیح ده؟ او دا اوبه په دې کې زیاتېدې او دغلته دوی ګیر کړي دي. بیا دا پړی مړی تلي راغلي دي په دغه ځای باندې داسې دوی بس بیا ځان تړلی دی خو بهر کې دوی بیا هم میزه د اوبه به کمې شي. نو په دغې حالاتو کې چل شوی دی دغې حالاتو کې دا چپې راغلي دي او دوی سته ځان سره وړي. هغه یو کس خو پکې ځان تړلی او داسې ځان یې تړلی دی نور خو چپه ویرړه د یو کس پکې د ډېر ټیمه پورې دغلته و خو هغه هم چې راوړېدو نو بس دغه ډېرې خطرناکې ګټې دي اوبه ډېرې تیز دي دغه ځای کې. نو هغه ګاډي هر څه وله څه کړه لاړه ختم کړه. تاسو ته اوس یو خبره کوم یو خبره کوم ځه مثال کې طور پر ځه دا کسان راغلي دي مثال کې طور پر دا ډېر خلک دا خبره کوي که نه دوی لرګي نیول په دغه ځای کې ګیر شو نو چې په دغه ځای کې ګیر شو که نه د حکومت مثال د مور دی د مور خیال لیکلی که نه د ملک مثال د مور دی. بیا به دا حکومت چې کوم خلک کوي نو جناب هر کله چې یو ماشوم ورانیم کوي که نو دا مور څه کوي که نقصان نو د مور د غذې نه راوباسي ځکه دا دوی ذمواري ده په دې دوی ته پیسې میلاویږي د ملک په بچاو دا ملک په چا باندې آباد دی په ما او تا باندې آباد دی که نه دا کم چې غټ خلک ته دې د خو زما او ستا په سر باندې څه ورکوي پیسې میلاویږي. دغه ځای چې کومه انتظامیه زه د هغې نه ګیله کومه ځکه چې ګیر چاپېره څومره کسان دي هر یو په خپلو مسلو کې ډوبو د هر علاقې چې کوم څومره مسلې دي کسان دي هغه ټول په هغه ځای کې یو قسم له مصروف وو خو دا 4 غنټې 15 غنټې مله ولاړو ځه تاسو سوچ وکړئ ځه 4-15 غنټې ولاړ ځه. اوس مونږ ووایو لکه حادثه وراله د بچ کېدو به څه چانس ماس نه و ځه هلکه غنټه وه 2 غنټې وي څوک را رسېدی نه شو وغیره. نو دا خو یار دا خو 4 غنټې ته وګوره 4 غنټې خو زه یم ظالمت سړی دې ځنې یو قسم له امریکې ته هم تللی شي په 30 سیزونو کې نور تاسو ښه پوهېږئ که نه. نو جناب نو هېڅ نه شو ویلی الله دې مونږ معاف کړي هېڅ نه شو ویلی الله دې مونږ معاف کړي. بس زه خو نور څه نه شم ویلی خو ډېر د افسوس مقام دی چې په دغه ځای باندې دوی 4 کسان ولاړ او دا چغې وایي او داسې ولاړ او بلکې تاسو وایئ چې لرګي دوی رانیسي که نه نو هغوی دا کوټونه اچولي دي او دا دغه مغه وایي څوک چې لرګي رانیسي هغوی ځان ښه برابر کړی داسې ښه برابر کړی مکمل دا کوټونه موټونه دا بعضې به یې زونه ایستي ځکه پته نه لګي دغه خو بیا یو قسم له لامده شي بیا درنی سړی نو دا به د کوټونو کې دي او چا بلوزونه اچولي چا کوټونه اچولي بوټان دي دا خو یاره ما چې د لرګو نه ښکاره چې دوی لرګي نیول یار خو دغه حادثه شوې ده او بس الله ته مقرر وه خو جناب زما او ستا نه ګوره څه شوې ده زما او ستا نه ګوره بې پرواهي شوې ده زما چې کوم هغه خلک ته چې ورسره زور دی او یو قسم دای ډیوټي دی د هغوی هغه کسان یادومه چې د هغوی دا ډیوټي ده. نو جناب دغه ځای چې کومه انتظامیه ده د هغوی نه زه دا ګیله کوم چې سستي دې نه شوې ده
ځکه چې دا 4-5 غنټې دا ولاړو او ویډیوګان مې دنیا شیر شوي دي کنه اور چاته رنګونه هم شوي دي کوچره انتظامی ترنګونه نه دي شوي زدا خبره کوم خام کو انتظامی ترنګونه شوي نه انتظامی خبره شوي نه او دا خبره شوي نو بیا هم څه خبره رضا هغه وی جناب انتظامی هر یو سیس تسجیل شوی اطلاقان شوي دي دا غي باوجود څوک راغلي نه دي نو مړه زه تاسو د چانو کم تاسو راته وایزه تاسو د چانو کم بس اے غریبو الله ملشه بس دغه خبره وګوي بس کله چې زوټون دا ټیم شي کنه نو ټول نه مخکې دا غریب نه دا غریب ماشاءالله تاسو ته پته ده کنه دا سمل هولي راغستې خیال لیکړې بس نشو ویلې